مبارک رمضان شپې ورځې دي د 19 ورځ ده. دعا ګویم پروردگار عالم د دغه روژې میاشتې کې تاسو جمله عبادات خصوصا روژې او دعاوانې مناجات خپل درگاه کې قبول و منظور وګرځئ. کوم عنوان حواله سره ما غوښتل چې دوه مجلسو کې تاسو خدمت کې عرض کوم. هغه د دعا یو مستقل عبادت دی. دعا پروردگار عالم باندې دعا د بنده ډیره ګرانه ده چې انسان پروردگار ته دعا وکړي. امام تاسو ټول عبادات کستر کې وتاو غړي دعا نه مشتمل دي. المنز دعا ورکې ده، روزه کې دعا ورکې ده، پرشمیه دا دعا ویا، روزه ماتي کې ټیم صدا دعا ویا، المنځنه بعد دا دعا ویا، افطار ټیم کې دا دعا ویا. هر شي هر ټیم خپل دعاوانې میاشت وکسي دا دعا ده، میاشت اخیر کې دا دعا ده، هر ورځ دا دعا ده. پیغمبر اکرم بو خونی نوتلو هم سبب څپاس دعا اول به دعا وکړه. اللهم اني اسالك خير هذا اليوم ونوره وهداه وبركته. خدای دغه ورځ خیر او نور او برکات او روزه ده نه غواړم. هر ټیم کې به دعا کیدا. دعا خدای باندې ډیره ګرانه ده. پروردگار عالم دعا کون کی سا محبت کوي. پروردگار عالم باندې دعا کون کې بنده ګران وي. وی دعا کون کې خدای سره رابطه وي، خدای سره تعلق وي، خدای سره رشتہ وي، خدای یدوي، خدای نیا ګران وي د سکاس. روایتو کې دي چې دعا سلاح المؤمن، دعا دی و مؤمن اسلحه ده. انسان بغیر د اسلحه نه میدان ته نسی. مؤمن میدان د پر اسلحه دغه دعا ده. څنګه جبا په کار د همیشه د پر دعا سره بلد وي، عادت وي. امو وقت مذهب کی دعاوانی دومره زیاتی کتابونه ور باندې دي. بقاعده مولا سید سجاد علیه السلام بقاعده صحیفه سجادیه کتاب د دعاوانو دغه کې 50 نه پورته دعاوانی دي. بیا صحیفه کامله کې 200 نه پورته دعاوانی رغلی دي. ځکه کې هر ټیم دعا ده، هر وخت دعا ده. باران دعا، قحط دعا، جنگ دعا، امن دعا، صحت دعا، بیماری دعا، روزه دعا، هر شی دعا ده. بالاخره انسان په کار د دعاونو سره مانوس وي، انسان په کار د دعاونو سره رابطه او تعلق وي. روایت ده انفذ من السنان، دعا دوره تیزه لګيږي لکه څنګه نزای وزي باندې تیزه سه وای، څنګه تیزه سه نوځي ان شاء الله دعا تیزه سه لګيږي. خو شرط ده، شرایط لري. مومنانو جوانانو دعا شرایط لري، دعا آداب لري، دعا موانع لري. په کار دې څه غواړي خدای ته دعا قبول کړي، خدای ته دعا واوري، خدای ته ته دعا ورسیږي، مناجات ورسیږي، سوال زره د خدای ته ورسیږي. بهتره ده چې دعا شرایط او رعایت وکړي. دعا شرایط باندې ځان پوي کې او دعا شرایط وګوره په ځای راوړي پرای کې او موانع او نه ځان وساتي. موانع نه ځان وساتي. کسه هر شي لپاره د دوه شنو ډیر مهمي. یو شی غوړي چې اثر وکي، یو شی منزل ته مقصد ته ورسیږي. هم په کومه شرایط پراوي، هم په کومه موانع رکاوټونه نه وي. مارس کړه اوس مثلا که بازار ته تسي په کور دې هم خپو کې د طاقت وی چې پیدل سي، هم لیاره کې چا دتا آرمي والا چا پټک جوړ نه وی کړی چې بازار ته تللا باندې معنی نه وی کړي. اندیشن سره دعا دي شرایط یا ضروری دي، موانع ضروری دي. بیګه شرایطونه د ودرې شرطونه ما ذکر کړي ونن د تفهرسوار څو شینه خیم څه میاشته د دعا میاشته ده، میاشته د مناجات او میاشته ده. بندا عجزه سره انکساره سره خبري خي. هغه سي بندا څو خدای سره راز او نیاز وي، بندګي د ویلې سي اندر عجزه او انکساره تا. بندگی کې څه عجزه او انکساره او راز او نیاز او مناجات نوی بندگی نه دی. اذا په کومه د شریعت باندې موزان پوي که ما عرض کړي او څه یو غوړ شر د دعا انداز شناخت خدا. پروردگار عالم شناخت و معرفت ده. خدای او پیژنده بیا خدای سره راز او نیاز وکا. خدای معرفت حاصل ک بیا خدای ته سر ټیټاوا. د ځنه کسان څه واخ سره المنزونه پریګ دی، روزي پریګ دی. دا مغه کسان دي چې دوی خدای پیژندل نه او خدای معرفت نه او حاصل کړي. شرم، ایډار، حیا واجنه خلق واجنه څو وخت المنزونه عبادت کول.
بیا وخت سه پرېږدئ. داسې کسان که پرېږدئ یا دا څه فرق نه کوي. داسې کسان که د خدای بندګۍ نه ووتله څه فرق نه کوي. دنه کسان کمزوري وي، دنه کسان کمزوري وي، دنه کسان خدای نه وي پیژندلی. خدای پیژندګلي مهمه ده. ای خدای عبادت څه د خدای پیژندګلۍ سبا کې ډېر بهتر ده. خدای معرفت د تحصیل شي. ځکه مولا یې څه زه د خدای عبادت جهنم ډاره نه کوم، زه د خدای بندګۍ بهشت لالچ کې نه کوم، زه د خدای عبادت ځکه کوم چې خدای د لایق او سزاوار د عبادت بوله متقوم دی. که خدای آرډر امر نه وی کړي هم څه عبادت وکړه ته سر ټیټ که بیا به مو ته سر ټیټول نه څه خدای ډارل نه څه لالچ کې ته د هورو لالچ کې عبادت کوي. ذهن کې د دانی ولي نه شوق وي عشق وي د بندګۍ درکې هغه قابل د عبادت دی. نو داسې دعا څه کله خدای ته وکړي خدای قبلوي. ځکه پیغمبر اکرم حدیث ولو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائکم الجبال. که چیرې تاسو د خدای معرفت حاصل کوئ چې کوم معرفت حق دی تاسو دعاوانو سره غرونه ځینه لوړېدای شي خورېدای شي. دې هدا پرې تاسو دعاوانو کې اثر دی. او مولانا یو کس پښتنه کوي مولا امام صادق نه فما بالنا ندعو فلا یستجاب لنا. څه وجه دی مولا مو خدای نه سوال زره دعاوانې کوو خدای نرته قبلوي. مولا ودې څه لانکم تدعون من لا تعرفونه چونکې تاسو د اخ کس نه غواړئ څه پیژندوئ نه. ما تاسو انداسې یو کنه یو کس ورته ودرېږي سوال زره کوي څه مثلا قرضدار او که پیسې راکړه څه پیژندلی د نه وي پوه نه وي ورباندې څه مستحق دی نه دی ډکو نه وي نه یې ورکوو. ما تاسو انداسې یو څوک مو نه وي پیژندلی معامله ورسره نه کوو انداسې خدایه دی. خدای سره معرفت والا معامله وکړه خدای بیا دیر کي. خدای ته وپېژنده خدای باندې ځان وپېژنده ټیک دی. خدای ته عاجزۍ او بندګۍ وکړه خدای دیر کی. معرفت مهم شی دی. دویم شی یقین دی. پښتو کې دا ټکی ډېر استعمالوي څه عقیده د وي خدای ته عقیده د وي دغدار ته عقیدې سره راشي باور سره راشي بیا د خدای کرام کسه څه خدای څوره کریم ذات دی. حدیث دی فظن ان حاجتک بالباب. څه کله خدای نه غواړي داسې ما غواړه څه رابي کی که نه بي روکي دروازه به خلاصه کی که نه بي کی خلاصه. ګمان وکړه چې دا دروازه ټکوم خلاصېږي به ګمان به دا کوي. باور وکړه چې خدای ته کومه دروازه زه ټکوم دا دروازه خلاصېږي. دا د بنده والا دروازه نه دی دا د عام کس والا دروازه نه دی دا برته خلاصېږي. ځکه پیغمبر یې ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. تاسو خدای نه سوال زره دعا وکړئ خو تاسو ته پکې د یقین وي چې خدای قبلوي رته خدای قبلونکی دی. او قبلول ټیک دی مراتب دي مراتب دي قبلول کېدای شي خدای فوري قبول کړي کېدای شي خدای تاخير ورکړي وکړي کول بعد دیر کړي دوا کوله بعد دیر کړي درې کوله بعد دیر کړي کېدای شي خدای مصلحت غني صدا شي نه دیر کړي دي شي په بدله کې بل شي دیر کړي. سوچ مده خبره ده. کېدای شي خدای مصلحت درکې وغني چې نه دا شی ور کوم دا او ته نقصان دی. یو ګاډي د خدای نه وخت دی کېدای شي خدای وي چې دا ور کوم اکسیډنټ کوي تبکیږي نه دیر کړي هغه په بدله کې بل شي دیر کړي. کېدای شي اوس نه دیر کې ورسته دیر کې لاس کوله بعد دیر کې مصلحت د خپل لیدلې او دی هدا پوری رغلی دي چې خدای مراتب لري. دعا ته څه خلته دعا وکي څه خلته دعا وکي خدای ساغه سیو کیږي سٹور کیږي خدای خام خای هغه دعا په بدله کې چې نه چې خو دیر کوي. سوچو کې خبرې باندې یعنی څو خدای دار کې چې د کله څنګه د وغختل خدای هغه رد نه کوي د بنده سوال رد نه کوي چې دیر کوي بل اخره یو اندغه دنیا کې دیر کوي یو لیر دیر کوي یو هغه بدلی کې بل شي دیر کوي یو نعم البدل دیر کوي یا د سیا کې دای شي د سیا کې دای شي روایتونه دي دا څه دعا د وکړه اشای نه دیر کو خو هغه په بدلی کې وا بلای د نه وچاته کړه یو مصیبت د نه وچات کو کله شي یو مصیبت یو تکلیف د نه خدای وچات کی دعا کې دای شي او کله شي دالته دیر نه کی بیا هغه بدلی کې بیا برزخ کې محشر کې قیامت کې دیر کی او کله شي تو ته دیر نه کی ته اولاد ته ویر کی بیا مغه شای کله شي تو ته دیر نه کی ته نسل کی ویر کی ځکه هیڅ کم از کم دا دعا د سیا کوي خدایا خپل مد زمانه امام سربازو کې حساب کې کم از کم دا دعا د سیا کوي خدایا یا ز یا من نسل اولاد کې زمانه مولا سپیان راولي. دا دعا کته وکړه خلوص دل سره یاد وساته ته اولاد او نسل کې به د زمانه امام سپیان به جوړیږي او کو د وخته ست کې دل سره
کم از کم که ته نشولی، تا ته توفیق نشو میلا، نسل و اولاد کې به د مولا سپیانو سربازان رځي. او دا پکوای تو وړي روایت حدیث قدسی دی ان عند الظن عبدی بی فلا یظن بی الا خیرا. زی بنده گمان په مطابق یم، پس مانی خ گمان وکوي پروردگار یی، مانی خ گمان وکوي څه زی دیر کم. که خ گمان سراغ للی تمیلوی، که بعد گمان سراغ لی بیا نمیلوی. دریام شې څه مارس کړو ترک محرمات دی. کم از کم خدای نه سوال زره کوي، دعا غوړي محرمات ترک پکار دی، حرامونی پکار دی، ته عمل نه کوي، حرام پرېږدی پکار دی. اول د خدای رضایت مرزه جلب که حاصل که تا دست خدای دیر کی. کسا مولای اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. مولای گناهانو پرخللا نیکیو کولینا زیاد سزاوار ده، بهتر ده، مقدم ده. اول گناهانی پرېږدوات و یعنی مرحله کې بیا نیکیو طرف ته قدم کېږدوات. کوم کس گناهانی پرخلی وی کچېرې نیکۍ نوی کړي هم نیکیو طرف ته نوی لوړه درجه ښه دی. کوم کس نیکۍ کوي ګناهانی نوی پرېښلي هغه دوره درجه نشته دی، مرتبه یې نشته دی. ځکه مولای امام صادق یې ان الله لا يرفع الیه دعاء عبد وفي بطنه حرام. مولای هغه کس دعا خدای نه قبلوي څه خېټه حرامو نه ډکوي، خدای ته راز و نیاز سوال زری کوي. ایمو معاشره که تاسو وکسوئ حرام خواره ایمو معاشره کې گناه نه ده کده نه زیده تبل یتاس که ایو کس بانده و آورزی مادور غیرت کولو ایوزی که سپلانکای کس پیجندام انتهایی مومن ده، المنزو که قسم، دینداره که قسم، تهجد که قسم، دغوشیو که قسم گرانٹے سمیلا ایو مرگلی اگر سیوا لگی دو موتولا در رشوت نخلی ایو اداری کی ده، اداری نامه نخلم بهتره ده. ما در رشوت نخلی، دا ایوارا پی رشوت نخلی، در زردین دیر نیغ دینا پی دا فیملی سا پیجندم اخی وارزی موتا اگر رشوت ثبوت راوڑلو سو خدا در رشوت یو کار او سوی سار شه و نه او تکوالو چور پر زر روپے اونا خستینه، زر روپے اونا اخسی بیا کار ہوتا وکرلو. مقصد کمزی کی تو تا حق دے تا سرکاری محکمے کی، CNW کی، ایجوکیشن کی، چی کی تا سوان وانسا پیسی خالی خال کنا خلو دی کنه دی خلو دی تو تا سرکاری و پیسا تنخواه مکرر کردی ده بالاخره کنه مغا ده کنه مغنی باس وکا کنه دا دمو خلو دا مغا کسانی خلی ساقا مومنان دی اغا اول صاف کی المنزو نا کئی اغا متمونا ووری ویلی خلی دا کتا مرزای کتا ببوی کتا تسبالای تو تا حق ده تا رشوت خلی ایمو معاشره که رشوت خو سارا چوک رشوت نبولی پیغمبر حدیث ده کنه اخیری زمانه و نخ کده ده اخیری زمانه که رشوت نما به بدل شی هدیه به وربانده که اکدوله شی هدیه که موتی چای پیسی برمار ده سودخوارون معاشره ڈاکه ده سودخوارو وکسی بینکی پیسی خیدی بینک دمو تا گاٹا رکی روشا بینک گاٹا ترکاوا پختانا خیاوا کسی ده دغه ځکه د بینک نه درو بسې دا ګټه توسي وکاس نه خلی دا ته جایزه ده غیر دې هم مرکز کې مو مسلې بیان کول المنځن ارچنه لیټ شول ډیر لیټ رو خو چی واجنه یو سود خوري واجنه یو سود خوري واجنه څنګه څنګه یو فقیر غریب سړی و ریډي والا ریډي کې لوګون ټماټر خرڅي انتهایی لاچار شوی ولا چار صرف 2 لک زورات وتا لوړ یو تسوال بل تسوال بل تسوال ایوان ای بالاخره آخری کی پس سیکاڑی پیسی رخستی وی سیکاڑا خونن سبا خیجی دو ریز نبالا ایستا دو خیجی 2000 که چلی دا غالبان سلور نیم زرو تو رسی دلی توستا بی بہتارا پاتا وی نغا غریب نظر لا ضرر پی میاشتا سیکاڑا پا 2 لاکو نی لنڈا والا اگه میاشتا گوڑے کی لا ضرر گٹالی نا سختی ورکا والی اگه هاری میاشتی گٹالی سودخوری تا ورکا والی اگر دور برباد شای و سالتی خلخانه بیماره رنزوره ریڑی کی صلاح زره سود کی ورکین سب وگرتی خونی تا بسیو سی اخیری کی میو طلبه مولانا صاحب سغا دیر مهربان ده نمای نخلم بارا اغا سکین استوغت ایسی کل دستان بیان کو اغا یو سید بزرگواری وزی والا ویلا کی والا اغا نمانا وخم بہتاره ده اغا سیو تا کسا وگا اغا ویلا زغا سب تی زمانات که ایتیک ده زبا کرز والحسنا ویر کم
هغه راغلو هغه مو سره تقریبا اوس هغه کاغذ مطالعه کړو چې پلانکی دغه قرض الحسنه ورکا او دا به یو کال کې دا وته واپس کوي خپل پیسې صرف کشتو حساب سره نور نه سوچته نه څه لا بلا خلاص کړل ورنه د سود خورو معاشري کې د څه تبعیر خسته لکه یو کاس ته غوړي کې زنجیر ورچي امخ کې زمانه کې غلامان به څه کش کول د څه طریقې سي ذلیل کړي دي تباہ او برباد کړي دا زده سی وایم بعد د نورونه شي دا ساده نه ساده ستاره پورته څه شي د بلشکل نه پورته شي په وړه پوري دغه الکه کې دا حرام چلیږي د زړه درد نه یم اکیله شي بادیات نه ولګي مونږ دا بادي لګي دا خبره دا حرام خواره د دغه الکه کې چلیږي اساده نه بلشکل نه څو کورته شي حالت دا کسی بیا نشتا حالت دکاندار انصاف ولده تاجر انصاف ولده آلتی سرکاری محکموں کی نوس کسانا انصاف والا دی بالاخره هغه دا رشوت دا شونه نه کوي لکه صورت دا علی منونی کی کوي دوی تشتا کنه دوی ته مولا شتا دی سو دوی بیا خلاص کی دوی بیا سودو نه خلاص کی قبر کی دوی بیا حرامو نه خلاص کی دوی بیا رشوتو نه خلاص کی دوی مولا شتا کنه یغوی مولا نشته دی ځکه نه کوي یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې نه قبلیږي د سه حرام او سره حرام خواره سره دعاوانی سه خدای ته کوي دی نه قبلې پروردگار یو بل شرط شرایطونه د دعا ده مرغلی د روایتو کې صدقه مسجد کې دعا اتر سه دعا خدای قبلوي دعا څه کوي ضایع او توکسا دعا څه کوي حالات کې دعا وکا دعا څه کوي صدقه ورکا روایت مولای څه کان ابي اذا طلب الحاجه مولا امام صادق علیه الصلاه والسلام یې څه کله د ما پلار بزرګوار یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې مولا یې څه کله د ما والد بزرګوار به دعا کوله نو هغه طلبها عند زوال الشمس مولا به انتظار وکړ میرا سترګه زوال وکي وریځ المنځ ټیم شي فاذا اراد ذلك څه کله دعا اراده به وکړه قدم شيئا فتصدق به مولا به یو صدقه ور کړل اول بیا وشم شيئا من طيب عطر به ولګول وراح الى المسجد مسجد ته مولا لاړو ودعا في حاجته بما شاء الله کوم څه حاجتونه وي خدای نبی به وغوښتل کم از کم دعا کوي پاک مقدس دی کی وکا زیارت تروشه مولا دار تروشه مسجد تلورشه مخکې صدقه ورکا اتر ولګوا چې خدای ایتو دعا قبول کړي یو بل شای دعا شرایطونه رغله ده سرسری د بیان کوم رغلی دی روایات دي د اهل بیت او ائمه او امامانو څوک کاس اکی ګوتی استملایی اکی ګوتی سره دعا وکي خدای دعا قبلای دا روایت حکم کاس فیروزی ولا ګوتی چولی وی مثلا او خدای ته دعا وکي لسونه اس کی خدای فیروزی ګوتی ولا لسونو دعا رد نکوي روایت ده مولای پیغمبر نے روایت قال الله سبحانه انی لا استحی من عبد يرفع يده وفيها خاتم فیروزج پیغمبر ایسا خدای دی حدیث قدسی ده زه حیا کوم اغه لسونه چې ماته اسک شي دعا مو نه وغړي لاس کې د فیروزی ګوتی وی زغه دعا قبول نکم یعنی څنګه کونی د سې دي چې اول د خدای توحید او وحدانیت اقرار کړي ده خدای څنګه چي دي ارزش او قدردان دي هغه قیمتي دي فاردها خائبه مولا امام صادق نے روایت ما رفعت كف الى الله احب اليه من كف فيه خاتم عقيق مولای څه هغه سي لاس څنګه خدای ته وچات شي ډیر خدای نه ګران دی خدای هغه دعا قبلای څنګه کې د عقیق ولا ګوتی ورکی یعنی داغه خدای قبلوي یو بل شی دعا شرایطونه څه دعا د قبول شي ور سره رد مظالم دي رد مظالم اندادي څه کچيري چا حقوق در باندې حق ادا کا قربان دشم پردي حقونه پرېګ داوا پردای حق ورسا وځويتا ډېرو کسانو وړونو حقونه خوړلې دي ډېرو کسانو تر زمانو حق خوړلې دي ډېرو میراثو مال ویلې دي ډېرو یتیمانو مال جیبو ته چولې دي ونی ناس دي ډېرو پردیس مکی نیولې دي ونی غرا شوي دي او ډېرو کسانو دغه کورمې کې اخویاندو نونو حقونه نه دی ویر کړي ورکوي دي
اسلام کې نشته دی زوی ته ویر کوي لور ته ویل نه ویر کوي نن ورځې پورې نه منو او نن ورځې پورې سوره علما دغه علاقې کې تیر شول غټ علما پیش نمازان نصیحتونه درته وکړل چې خور لور حق دی شرعي حق دی دوی سي زوی ته ویر کوي وایسا لور ته ویر کوي نن یا نه ویر کوي څور زمخ کې مته یو کاس کاغذ راوړو او ډیر خوشاله ور باندې زمانه و شپږ زمانه و دوی خځې وي دوا زمانه بلې خځې ناو کاغذ یو تلې کله وی خځې ته دا حق مو ویر کو بلې خځې ته دا حق لیکل دی بل زوی ته مدا لیکل بل زوی ته مدا خځو ته حقونه زباد زمانو ته حقونه زباد مو کاغذ سار نه تخې پورې پړاو کو یو طرف ته بل طرف ته چې دی وی لور حق ورکی نه ولې کله او به راوړل څنګه سه دا ټیسټ کا مرکز نه دا ټیسټ کا ته د اسخاطه په وخت څنګه د اسخاط په کوم څه دا ډیره خولي فیصله ده شریف فیصله قربان د شام قران کې واضح آیات ده للذکر مثل حظ الانثیین ای مذکر وړ کې دوی سي دي لوري وای ساده دا ویل نه دی لیکلي خو هغه څه هغه به ته راوړم لوړو قربان دوی ورځې بعد راغل لونو نه د اسخاط رخصه زده لونو د اسخاط وکړل بس دا فیصله مو قبول ده غلوله شو کنه و د غلوله هغه د وډر کړل هغه پوه شو چې سوبل پلور نه حق وګړم به م ټیکرای ته پکای نه کوي یا م براخه نه کوي بیا م پښتنه ترا نه کوي بیا څه بعد اوري زر نه روش بیا م پرېګدي هغه ته مسلمانې نه ډری کی کنه چې ته څوره مسلمانی ویلی نه ویر کوي قربان شي ویلی نه ویر کوي مخبل اندخ اس کی پختنه اور سی وکړه ای چا پتور اند سیمنه وک پرې منه دا ولا مومیلا پرې منه دا ولا پختنه مو کوي وی لور ته مې اپروچ وکړو څه ټلیفون کې پختنه وشان سه حساب دا معنی هغه دغه کول څه پار نه کې پلور مده دا دی ورسته دوباره زوب راستل سي ما پلانکې خور پیسې کچيري غوړی هغه ته پیسې ملويږي موتا پیسې مولا کس نه دی راضي کنه نه دی راضي دا به ویر کا وی قربان بشم لور د ودیږي مغه ټیم کې هر څو ویر کا کنه هر څو ویر کا مغه ټیم کې هغه کې د مسلمانانو نشته چې خمسونه لنډي المنزونه کوي ځون غواټ مؤمنان غني لوري ودیږي و بشترانه ویر کوي هغه یا ودګنی نه لیکي هغه هیڅ ته بداشینه او تکاوي او تخلي ویلې توسه حق نه جوړيږي تل خور لور ایو جوړ جامې کې وباسي خونینا ته په دغه نه شرمېږي چې لور توسه حق ده خور توسه حق ده او بندگانو حق ده دا قرآن واضح آیدی ویلې دغه نه گریوان ډکوي خدا حق د پرې دولت ځان ته خود کابر ته خدا نه یو لکنه زمانو ته د پرې دولت هغه زمان وفادار دي کنونی وفاداری دار تر سره ویا زمان د کابر ته نه دیرسي زمان جمیش پروشي پلوري په ویر وی غلي تی پبجی گیم کوي ک لور دی کېدای شي لور شي سره صاحب لور کابر ته نن یاسین په وایو صاحب لور کابر ته نن قرآن په وایو اینونو قرآنونه به وکسي څه د خاتم بشي ای زمانو قرآنونه به و نقص قربان دشم ای زمانو صرف یو قرآن خانی یو سالگرد یو څلويخته به وکسي څه د تربرونه څه ونه ای څه پلان کې پلور سي قرآن خانیانو کوي شرم ای کوي انامي جمعي کوي اڅه صحیح قرآن خانی دي څنګه یتیمانو ته ورسې پیسې المنزونه او تاسو کې قرضې ادا کې هغه نشته هغه شونه نشته هغه شونه کوڅ هغه شرموي خلکو یې ډاروي حیاوي صرف دغه طرف ته متوجه دی نمایش طرف ته متوجه څه پلانکینه مونه خوا وایي څه پلور سي دوره ستره قرآن خواني وکړله مرکز نه پلانکای علم راوستی و پلان دا ذکرانی راوستی و په دغه خبرو سي ساري دغه سي خو نه یو څه ثواب د چی سره ملويږي یتیم سره یتیم خانو سره غریبانو سره دغه ته اجر سوای شي پلور ته دا ډیر زوري شاید دی اندیشون سه یو کس مته یو ډیر مومن کس دی هیڅ یو پلور دنیا نه تللو مته ټینګ وصیت وکوسه د جیداد مته پرېدولو نونو ته تاسو خویاندو ته ټیک ټاک حق ویر کوي مونږ ډیر ټینګتیا کړی و هغه وفادار وي پلور ولا وصیت زمکه ته ونه غرزولو خویاندې وروختلی کله حق ور کول خویاندې دې نه وړونو موږ ته معاف دي خویاندو ته ګلت خویاندو موافقه سي نه کیږي لکه موږ ته حساب ولګي حساب یو ته ولګولو 22 لک روپے جوړې شولې درې څلور خویاندې وي مخته او تکیک دولس دا 22 لک روپے دی لمنو کې ورو چولې اوس وای معاف دي ایوي خورانه ولڅ معاف ویل نه وړو نو شته خو خېدي ټولو کېګ دا والي
داسې څه ویر کې بیا یې واپس دیر کې بیا زه تو قسم څه معاف شوې که نه شوم همداسې نه موافېږي په خولې نه موافېږي څه ته ورته یې څه خورې معاف معاف وروره نه ده ورته یې صاف کړی نه څه هغه نه شوه پوهه څه دا یې څو لاکو مو میلاوه هغه غریبانۍ کې وخت تېروي میړه بې غریب وي هغه ته به ضرورت وي حق یې د څه دی سوال د نه درته کوي ای پلار جایداد دی خپل حق دی فی سبیل الله حق دی نه ویر کوو دغې معاشرې کې نه یو قایل تفشي ته او بیا خدای ته سوال زری ټوی کوکې زری وایي خدایه مو د لیدلي یو چې مو دعا نه قبلوي مو د لیدلي یو چې مو سوال نه قبلوي یو صلوات واسطه محمد و آل محمد محمد و آل محمد رد مظالم مهم شاید دا رد مظالم دی دا واپس کا حقونه واپس کا خدای به خپل حق نه تیر شي خدای به خپل حق نه عفو درگذر وکي خو بندگانو حق نه خدای نه تیری بندگانو حق خدای نشي د تبخ کړي سو پرې بنده خپل نه وي معاف کړي اذا روایت کې ده اذا اراد احدكم ان يستجاب له فليطلب كسبه کوم کس غاړي څه خدای دعا قبول کی پکار دې څنګه خپل کسب و کار صفا کی وليخرج من مظالم الناس پکار دې حال کو حقونه ورسي وان الله لا يرفع اليه دعاء من عنده مظلمه لاحد من خلقه خدای اخکس دعا نه قبلې څه بندگانو یې چور باندې حقونه گردن باندې خدای ته سوال زره مناجات کوي سرسری د توایم دعا استجابت او قبلول یو شرط ده چې دعا کوونکی کم از کم 40 کسان کا راجامه د کړهل دعا قبليږي ازکه یې څه کچيري جامع کې دعا وکي قبليږي امين خلق وای قبليږي دا روایت ده بقاعده کم از کم کله ورکه د سیا وکه خونی کې وړو کې ناظر وکه څو کسان راجامه کا اجتماعي دعا وکا ورمنه پنامه بیبي پنامه ناظر و نیاز وکه څه دعا د قبول شي خیرات وکا روایات ما من رهط 40 رجلا اجتمعوا فدعوا الله عز وجل في امر الا استجاب الله لهم فان لم يكونوا 40 فاربعه مولا د سیېڅ کوم ټولای ته 40 کسان جمع شول خدای نه دعا وکي خدای غوي دعا قبلای کچیر څلويخ نه پر کېدل څالور کسان وی فاربعه يدعون الله 10 مرات هر یو کس څالور کسانو کې لاس ورې دعا وی لاس ورې دعا وتوکي فإن لم يكونوا 4 كثير سالورانو يكي وفا واحد يدعو الله 40 مرة بما غيوك السالوي خوري دعا وكي يستجيب الله العزيز الجبار خدای دی دعا قبلوي یو بل شرط داده بسم الله و يدعونا مخکی تو خدای دی دعا قبول کی روایت ده پیغمبر لا يرد دعا اوله بسم الله الرحمن الرحیم کومي دعا اول کی بسم الله ویل شي خدای رد نکوي خدای ضرور قبلای اغه علاوه یو بل شرط داده سه حمد و ثنا ویا کسا مخکې د خدای ذکر وکا مخکې خدای یاد کا مخکې د خدای تعریف وکا تمجید وکا خدای ته دعا قبول کی ما تاسو روزه میاشتې دعا کې نه یو یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ویلی یو اخیری کې دعا غوړو اول د خدای تعریف او تمجید وکا خدای یاد کا ور باندې خدای عظمت او بزرگی یاد کا هغه نه بعد دعا غوړه خدای دعا قبول دا روایتونه دی بقاعده دین علاوه صلوات واستوا خدای ته دعا قبول کی روایت ده څه مولایي څه اذا كان لك الى الله حاجه کله څه خدای نه د حاجات وی فابدا بمساله الصلاه على رسول الله اول پیغمبر او اهل بیت باندې صلوات واستوا ثم سل حاجتك بیا ورست خپل حاجات وغړه فان الله اکرم من ان يسال حاجتين فيقضي احداهما ومنع الاخرى پروردگار عالم حیا کوي چې کله ته صلوات واستای صلوات خدای اسیا قبلوي صلوات خدای رد نه کوي خدای صلوات قبول کی څټه دعا سي قبول نه کی خدای دینه حیا کوي خدای چې صلوات مو قبول کړل څټه دعا ضرور قبلوام یو صلوات واستای محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد دین علاوه یو شاید سره غل ده هغه د اقرار گناهانو باندې او بندگانو کله خدای نه دعا غوړي اقرار وکوي هغه گناهانو باندې څه کړي موي خدای ته رویداري کوي کوم بنده څه خدای ته خپل گناهان رویداري کی او بیا خدای نه سوال زره حاجت دعا وغوړي خدای قبلوي وتا خدای به مهربان ده او یو بل شای هغه ده چې تکلا خدای نه دعا غوړي په کار د کوم حاجت دی هغه حاجت ویا د سیمه څه خدای مو زړه نه پوي دی سوچ وکړئ مو خبرې ته مولا د سی اهل بیت سی څه کله خدای نه حاجات غوړي ما څه خدای مو زړه کې څه دی ته پوي نه یایب
په ژبې ذکر کا، روی وړه، بیان کا، ویا خدای نه وغواړه. دې حد پر روایت کې راغلي دي چې خونې کې د مالګه نه وي خونې مالګه خدای نه وغواړه، مالګه مړې مالګه خدای نه سوال وغواړه. خدای قبلوي مولا دی ان الله يعلم ما يريد العبد اذا دعاه. خدای پیږي چې ته څه غواړې، دعا کې چې غواړې تاسو د کې چې دی، ولکنه يحب ان تبث الیه الحوائج. لیکن خدای دې ډیره ګرانه دا خبره چې ته ژبې باندې ذکر کې، ژبې باندې راوړې. فاذا دعوت فسم حاجتک، کله ته دعا غواړې خپل حاجات وغواړه، ذکر کا. بنده ته خپلو ضروريات او احتیاجات او ذکر ما کوه، بنده ته ځان ذلیل ما کوه، خدای ته ځان څوره ذلیلوای شي ذلیل کا، څوره چې ته نه غوښتای شي وی غواړه. یو بل شی څه دعا قبلې اخیری مطلب دی ما پنهانی دعا بهتره ده چې دعا پنهانی وکي، مخفیانه وکي، کپټه وکي، نیمه شپې سه وکي، تهجد المنځ کې وکي، بهتره ده. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پروردگار نه دعا وغوړي تضرع جړا سره او مخفي شکل کې وغوړي، بهتره ده. مولا امام رضا روایت ده دعوت العبد سرا دعوة واحدة تعدل 70 دعوة علانية. یو کس څرګند ټوي کوکی کوي، که یو کس پټه ټوي کوکی خدای ته وکي دعا وغوړي، هغه او یا او څرګندو کسانو سره برابر دي. چې کوم کس مخفي پټه خدای نه سوال زاره حاجتونه وغوړي. یو بل شی څه دعا قبلول کې ډیر مؤثر ده، خوف او رجا حالات ده. په کار دې زړه کې د خوف اوي، امید داوي خدای ته دعا قبول کړي. یو بل شی څه دعا قبليږي اخیری کې څه کله دعا وکي دا تکي وسي ويا ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. یو بل شی څه دعا قبليږي دا د کس یاد وساته، دعا څه کله کوي ټولو ته دعا وکا، صرف ځان ته ما کاوه، کنجوسی ما کاوه، بخل ما کاوه، ټول وړونه یاد کا، ټول تر زمان یاد کا، ټول پلرینا یاد کا، ټول قوم یاد کا، ټول مؤمنان یاد کا، ټول کله یاد کا، ټول مسلمان یاد کا، ټول عالم انسانیات یاد کا چې خدای ته دعا قبول کړي. قسم او تاسو جنازه ولا کې ویلي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالاموات. خدایا ټول وبخي مؤمنینا مؤمناتا مسلمانا مسلماتا زندایا مردایا ټول وبخي. خدایا ویلی مو تاسو اللهم اغن كل فقير، خدایا هر یو فقیر موړ کې، اللهم اشبع كل جائع، خدایا هر یو وګه کاس موړ کې، هر یو فقیر امیر وګرځي. ضروری ده کله ته ټول ته دعا وکړه خدای دې مهربان کی به خدای ته دعا قبلوي. اخیری شای ذکر کم څه ډیر ضروری ده، زړه د کله نرم شولو، زړه د کله مات شولو، زړه د کله شکسته شولو، زړه د کله خدای سره میلاو شولو، کنیکشن د کله خدای سره میلاو شولو، خدای د دعا ضرور بیا قبلوي. دا روایت کې دي اذا مولای اذا رق احدکم فليدعو، کله تاسو کې چا زړه نرم شي، کله زړه نرم شو ژړا یې راغله، کله زړه کې خدای سره رابطه برقرار شوله، اخ ټیم کې تاسو خدای نه دعا وغواړئ. تاسو مليان نه ډیر اورئ چې کله متام ټیم کې دته چې کله متام کې ژړا دروشي دعا وکړه. هغه دغه روایت په مطابق ده چې جو یو ټیم کې ژړا دراغله، ژړا ټیم کې خدای سره کنیکشن جوړیږي، ځکه دته چې دعا وکړي کنیکشن جوړ شي. ژړا ټیم کې خدای د هغه کاس زړه کې د هغه مات زړه وي، ځکه چې د فقیر د غریب آه نه ځان وساتوي ویلي چې کله چې زړه مات شو کا آه د سیوا کو یو خیرای در پسې وکړه بیا د غورځوي، بیا د غورځوي، بیا د نه پرېږدي. یو حکایت به ذکر کوم تاسو زحمت خاتم یی چې سپینګیره لیارې کې روانو، یو کاس څټ اور پسې ځوان روانو، سی وکړل یو ګارم شای و ګارمه تیګه وه، هغه دالتې ورواچوله ویې سېځولو، یو فریاد یې وکړل، یوه ټوی یې وکړله، یوه ژړا یې وکړله. چې کله یې ژړا وکړه ډېر سخت یې وځورولو، مځورتوب ټایم کې څه وځورېدو، یوه ښېرا یې ورته وکړه چې خدای د ذلیل که لاس د شال شه. خونې ته لاړلو، سبیل یې لاس شال شوی و. خلخانه خبره شوه چې پلنکي سپینګیري ته یې داسې تکلیف ویر کړو، هغه د ښېرې ورته وکړلې. قسم ولته وویل چې کوم ټایم کې زړه مات شي
بیا دعا خدای ووري قبليږي بیا ماتو زړو خیرونه ځان وساتوي ایزنو غریبانو عجیزانو فقیرانو لیونیانو تنګولې ما کوي هغه مات زړونه دي هغه د وځو رول یغه خیرې در پسې ولګي دي غورځوي د بیا ډېر کسان ماتو زړو خیرو غورځولي دي دا یو وسات دا یو حقیقت دی هغه خلخانه ورپسې راغله سوال زره وته کې چې موږ وای خو غلطي ونه شو وړ کې او دا او هغه دوی ټیک ته مو طرفه معاف ده هیڅ نه ته سوال وکړ زره وکړه خدای ته کم از کم دا دوباره جوړ شي هغه دوی ته زب واخ سترګې غړم ایماغي ورې زړه مات شوالو ډیر زړه درد وکړو درد کې مدي تاخيري وکي ونی ولګي دي ایماز کله درد وکي بیا سوال وته کوم بیا به ټیک شي انده سی وشوالي ورځي خزړې دار کړي خجړې روغله سوال وته کو دوی قبول شو ټیک شوالو پس یاد وساتوي مناجات اختم کې قبليږي چې کله زړه د موت شي خدای سره د کنیکشن جوړ شي د موت او سیوا دوه ډیره کوز کله بیمارون ته یایو ا دوه دا کنه دوی څه مستر نو دي اما يجيب المستر اذا دعاه ويكشف السوء دا موتوسین څه ووري ویا دی آیت الله جوادی مولی څه تفسیر لیکل علامه طباطبایی شاګرد 100 جلد ته تفسیر ورسېدو خدای زنده ساته ډېر عظیم مجتهد دی عظیم عالم دی هغه ور باندې د سلیکی څه اصل کې دی ویلاله مقصد نه دی څه سره ووري ویا او یا ووري ویا څه زړه د موت نه وی شوی پیدا نه کوي ایدی ټکی ایدی جملې دی آی معنی نه ځان پوي کوي دی معنا دا ده اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء چوک دې څه د موت زړو دعاوني ووري چوک دې څه د مسترب او پریشان او زړو دعاوني ووري قبلوي خدای دا غوړي څو بندگانو زړونه موت شي موت راشوي زړونه موت شي کنیکشن مو سره جوړ شي بیا موت راشوي زه تاسو دعا به قبلوم را دې نه کوم